هر ورځ دا شکایتونه کیږي، هر ورځ دا شکایتونه کیږي. څوک د مشرانو نه دا شکایت کوي، څوک د کشرانو نه دا شکایت کوي، څوک د لونو نه دا شکایت کوي، څوک د زامنو نه دا شکایت کوي، څوک د خاوندانو نه دا شکایت کوي، څوک د میندو د ښځو نه دا شکایت کوي چې زموږ په کور کې جګړې دي او جنګونه دي. ولې به جنګونه ني؟ ولې به جګړې ني؟ تاسو په خپلو کورونو کې شیطانانو له ځایونه ورکړي او ځان سره په درستخان شیطانان کینولي دي، هغوی له موقع ورکړې ده. شیطان در سره په یو لوښي خوري، شیطان در سره په یو کور کې او په یو کمره کې اوسېږي، څنګه به جنګ دي؟ او د دې علاج دا دی چې ته کور ته ننوځې، د الله نوم واخله، هغه دعا ووایه کومه دعا د کور د ننوتو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولې ده. خوراک شروع کې د الله نوم واخله، د الله ذکر سره خوراک شروع که. بالکل ته خود په دې باندې لږ عمل وکړه، ته پې عمل درآمد شروع که. بچو ته ووایه چې داسې په دې طریقه باندې راځئ. ته چې کور ته لاړ شې سلام واچوه د کور په خلکو باندې، بچی دې راشي پوه که چې بچی کور ته راشي نو سلام اچوه، ټاټا ټاټا مه کوه، لاس مه خوځوه، سلام اچوه، السلام علیکم وایه. ته ګوره چې دا جنګونه ختمېږي د کورونو نه که نه ختمېږي؟ د دې نه به زیات جنګونه راځي. دا خو لا لږ دي چې زموږ دا حال یې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا زه نه وایم، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس چې د الله نوم وانخیسته کور ته راغی، کم کس چې په کور کې شکور ته کېناست، کټ کې کېناستو، په درستخان باندې کېناستو او خوراک یې شروع کړو، د الله نوم یې وانخیسته، شیطان خپلو بچو ته ووایي چې ستاسو په دې کور کې د شپې بندوبست هم شو او د خوراک بندوبست هم شو. کښېنئ، دلته به شپه هم کوئ او دلته به خوراک هم کوئ.